فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظیم. درود شریف وای. خلقو سره شو وخت تیرول او معاشرتی زندگی کې خوندوره زندگی تیرولو د شرعي هدایاتو خلاصه او لب لباب دوه شیونه دي. یو دا چې کوم چاته څه اختیارات ملاو دي الله رب العالمین طرف نه، د خپل اختیاراتو استعمال شایسته طریقې سره او د خلکو رعایت ملحوظ نظر وساتي. او دویم چې کوم چا باندې کوم ذمہ داری شرعاً عاید ده آپ بهتره طریقې سره خپل ذمہ داری ادا کړي. دا دوی خبرې کا معاشرتی زندگی کې دغه خیال وساتل شي نو په کور کې کلی کې جنگ جګړه بنوي، یو بل سره بزړه کې کدورت نفرت عداوت نوي، یو ډیر د اطمینان او محبت الفت ولا زندگی بو تیریږي. اختیاراتو کې رعایت کول خلکو لحاظ ساتل د ډیر مسائلو حل ده. موږ ډیر مسلې دینه پیدا کیږي چې یو چاته څه اختیار ملاو شو ا د خپل اختیار استعمال بیډانګه طریقې سره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول امت پیغمبر هغه به هم د خلکو ډیر لحاظ کولو. انس ابن مالک رضی الله عنه کم عمر صحابي ده، لاسو کاله په عمر کې مدینه منورې ته چې کله هجرت وشو نو د هغې مور د خپل بچا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې پیش کو او لاس کاله پورې هغه د نبی علیه السلام خدمت کولو. خدا خپل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ذکر کوي چې چونکه زه دا خو کم عمرو یو کار به داسې و چې کولو کار بو ما به نه وکړو او یا به داسې و چې نه کولو کار بو ما به وکړلو. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نما چې ته په دلاس کالو کې نه دی وریدلی چې یو کار د نه کول وی او هغه ماته یلی وی چې دا دی ویلی وکړو او یا دی کول وی منوي کړه هغه ماته یلی وی چې دا دی ویلی نه وکړو. رعایت به کول ما سره یوانی ما خطاب کو وشو په غي باندې به چشمپوشي کوله. د دنیا ټولو شعبو کې یو سړی دکاندار ده یا یو سړی افسر ده، جرنیل ده، کرنیل ده، هغه متحت دی او یا د اکور نه خوند ته ښځې باندې څه اختیارات ملاو دی او یا پلار خپل زوی سره معامله کوي یا په اجتماعي ځایونو کې مثلا دا مرکز ده انتظام یې ولته څه اختیارات حواله دي. دا ټول چې دی خبره خیال وساتي نو بیا په معاشره کې هیڅ قسم ګډوډ نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خلکو د لپاره دعاګانې کړې دي چې کوم خلکو سره رعایت کوي. رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. الله د هغه سړي رحم وکړي چې هغه سودا کې خلکو سره نرمي کوي، د خلکو رعایت کوي، چشمپوشي کوي او کچانه څه شي خولي په هغه کې هم نرمي کوي. دا څنګه چې د چانه سودا کوي چې څو پر هغه نه خلا نه یو بسلی او ځان نه خلا نه یو بسلی اسې نه پرېږدي. او سمحا اذا قضا کچاور باندې حق وی چاته حق ادا کوي نو هغه ډېر په شایسته طریقې سره. دا څنګه چې قرضاوي نه وغړي به د خپل قرضې په غوښتلو باندې د سره جګړه کوي چې زه کلی نه تشته خو نه او داسې دا او راسې دا حالانکه قرضا به استعمال کړي وي ټایم به پوښتوي و اذا اقتضا او کچانه حق اصولوي هم ډېر په شایسته طریقې سره. خپل منځ کې د یو بل لحاظ ساتل رعایت ساتل دې سره وخت آسان تیریږي او که سړی بالکل په طول باندې وخت تیروي
چې بالکل د اما په حقوقو کې د څوک یو ستر کمی هم نه کوي او کچا لږ مو سره غلطي وکړه نو زه به خامخا د هغې نه انتقام خواله نو دې نه کورونه ډنګېږي بیا خپله بیبي او اهلیاتو سره بیا ګزاره نه کوي. یو خاوند و ډېر شوم او بخیل و کور ته به شیونه نه راړلو ډېر بس عام ګزاره به یې کوله هفتې کې میاشتې کې به چې ته غوښه راوړه کور ته خو بیا به یې هغه ټوله خپله خوړله. یو وارث خپل اهلیې او بیبي ته ویلو غوښه یې راوړې وه چې دا بیګا ته مو دپاره پخه کړه د ووتو بار کور نه مزدورۍ دپاره. نو بیبي صاحب یې دا خیال وکړو چې دا خو معامله ګرانه شوه چې میاشتې کې یو ځل غوښه راوړي او هغه ټوله خپله وخوري. نو دې ځلې به داسې چل کوم چې غرمې وخت به غوښه ځان ته پخه کړي چې دا ورسي بیا به څه بهانه ورته وکړي. نو یې غرمې غوښه پخ کړې ده او خپله یې خوړلې ده چې کله شپې وخت یې خوند راغلو نو خوند ته بغیر غوښه نه پلیټ مخته کړو. خوند ورته ویل چې ما خو نن غوښه راوړې وه غوښه څه شوه. نو د زنانه بهانو کې ډېر سخت مهارت لري چې لاندې په دې باندې بوج راشي دباو راشي درویغ ډېر یایي او بهانې ډېرې زر کوي کمزوره ده صنف نازک ده. دی وجه نه اختیارات هم د خانګي معاملاتو ښځې ته شریعت نه دی ورکړي. دا که ښځې سره یې طلاق اختیار و اوس به ټول خاوندان طلاق و الله رب العالمین طرف نه د طلاق اختیار خاوند ته میلاو دغه په خبرې باندې سوچ کوي تحمل کوي برداشت کولی شي. زنانه کې دومره برداشت نه وي نو هغې ته بهانه دا وکړه چې نن غوښه مو بار یشوه او زه ننه مشغوله شو پیشو راغله او غوښه یې یوړله ویې خړه. نو خاوند یې ډېر کنجوس و نو کتل وي پیشو یې بار چې ته ولیدله نو هغې پسې منډه کړه پیشو یې ګیر کړله. دوکاندار نه یې تله راوړله پیشو یې وتلله نو پیشو ټوله 1 کیلو وخته. نو خپلې بیبي ته یې ویلو چې که دا غوښه پیشو خوړلې وي نو 1 کیلو غوښه وه نو دا خو ټوله بیا غوښه شوه پیشو بیا کوم پله لاړه او که دا پیشو وي نو بیا غوښه کوم پله لاړه. ښځې ورته ویلو چې خاونده زموږ ته خپل منځ کې عمر ده او که ته داسې پیشوانې تلې بیا یې موت ته ګزاره نه کېږي. نو ځنه خلک د هغې عادت د پیشو تللو وي هغه د چا غلطۍ باندې تسمح او هغې باندې چې شمپوشۍ کولو همت نشي کولی. حالانکه دا ډېر ښه صفت ده عفو او درګذر. انسان د انسان خو خامخا هغه نه کمی کوتهي کېږي. ښځې به سلن کې نمک کام چولی وي یا به بل کار نه وي کړه نو سړی هغې سره رعایت وکړي. کور نورې چارې ډېرې کوي کېدای شي څه وجې نه عذر د وجې نه پاتې وي او انسان د کله کله سستی نه وي نه یو شی پاتې شي. نو هغې باندې خامخا هر وخت نیوکه کول او هر وخت هغې سره شور کول دې سره کور کې بې اتفاقي پیدا کېږي د ښځې خاوند خپل منځ کې تعلقات خرابېږي. نو رعایت او تسامح په خپل اختیاراتو کې پکار ده. داسې د زندګۍ نورو شعبو کې یو سړی انتظام یې کېده خصوصا زموږ د رمضان کې الحمدلله مجمع ګاڼه وي چې څومره ملګري انتظام سره تعلق لري هغو دپاره بس دا خبره وکړه مجمع جوړ ولدي او یا پهرې ولدي او یا سکورټي ولدي او یا خدمات ولدي. نو ټیک ده هغو سره څه نه څه هغو ته اختیارات پکار وي. خلک هغه جومات ته راولي یا یې خوب نرچګوي نو هغو ته پکار ده چې که یو نیم کاس داسې و چې هغه بیمار ده او یا سست ده خو هغه سره رعایت گنجایش ته نور نظم نه خرابېږي نو خلکو سره گزاره کول دا ښه صفت ده. دې سره خلکو خپل منځ کې محبت او الفت پیدا کېږي. خامخا یو سړی که نشه کېدو ته هغه باندې پاسه نه ولاړ وي چې اخري خپل منځ کې جګړه شروع کړي نو جګړې کولو حاجت بیا نشته. لاندې انتظام یا ورته گزاره کول پکار دي. خوږې سره خلک جماعت ته راوستل یا د خوب نرچګول. خوب کې خو ځنه خلک ډېر سخت وي خوب نه چرچک کې بس هغه چې ګولۍ ډاز در باندې و نو هغه سره گزاره کول پکار وي. که سړی خو هنر چګېږي خوږې سره چګول پکار وي نو انتظام یې ولته هم پکار ده چې خلکو سره رعایت وي. حضرت مفتی صاحب شروع کې تاسو ته به یاد وي اول ریزې باندې ویلي و چې جامع ګاڼه ده یو بل سره به گزاره کوو نو چا نه به څه کمی کېږي چا نه به کوتهي کېږي. هرې خبرې حساب کول نه وي پکار. نو یې کور په معاملاتو کې هم
خپل بچای سره، خپل بیبي سره، خپل والدینو سره، ورونو خیاندو سره هر خبر حساب کول نه پکار، ځنه خبره صرف نظر کول پکاري، بس هغه یو خطایی وشه، بس هغه ډیر حساب نه پکار. د ښځې خاوند زندګۍ کې چونکې نارینه ته اختیارات ډیر ملاو دي، نو یو خو نارینه ته پکار ده چې هغه د خپل اختیاراتو استعمال کې نرمه نه کار واخلي، خامخا د خپل اختیارات د ډیر سختۍ سره نه استعمالوي. او ښځې ته هم پکار دي چې هغه د خپل خاوند اختیارات د هغې احترام وکړي، چې کوم اختیارات خاوند ته ملاو دي په هغې کې دا مداخلت به نه کوي. که خاوند خپل اختیار استعمالولو نو بس ښځه د په هغه ځای کې به صبر وکړي. مثلا د ښځې خاوند زندګۍ کې د ښځې اخراجات ټول خاوند په ذمې دي، هغې ته کور ورکول، خوراک شاک، د هغې نور ضرورتونه پوره کول دا خاوند په ذمې دي. خو دې کې اختیار خاوند ته ده چې یوه ښځه هغه کوم ځای کې اوسول غواړي، شهر کې هغې ته کور جوړوي، کلي کې ورته کور جوړوي، خپل خرګنۍ سره د کور والا والدینو سره نږدې وي ته کور جوړوي، هغه نه لرې وي ته جوړوي. دوی بنګلې دي، په یوې بنګلې کې اوسوي یا بلې بنګلې کې اوسوي. یا سړی سفر ته روان ده، خپله بیبي ځان سره سفر ته بیایي یا نه بیایي، او یا ډېرې ښځې دي، 2 3 4 ښځې دي، سفر ته د کومه یوه ښځه بیایي، دا د خاوند اختیارات دي. په دې کې زنانه ته بیا نه دي پکار چې خامخا خپل مطالبه پوره کړي، چې نه بس زه اوس د پلار کور سره نږدې کور جوړول غواړم، ما ته به هغه ځای کې بنګله جوړوي، کنې مې زه پلار کور ته ځم، او یا ما زه کلي کې نه پته کېږم، ما ته په شهر کې کوټر جوړوي، کنې به زه پلار کور ته ځم. دا حق ښځې ته نه ده حاصل. ها خاوند د ښځې خیال ساتي، مشوره د خپل منځ کې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله سفر ته تلو، نبی علیه الصلاۃ والسلام خو ډېرې بیبیانې وې، بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغو ټولو منځ کې ټاس واچولو چې د کومې مې نمبر به ووتو هغه به ځان سره بوله، چونکې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې واجب نه و، لازم نه و چې ځان سره سفر ته څوک بوزي. خو بیا به چې کله بوله نو هغې کې اختیار یې ده و ټول، خو بیا د هغو دلجویۍ دپاره، تطیب خاطر دپاره چې دو خپل منځ کې زړه کې کدورت پیدا ونه شي، بس ټاس به واچولو، چا نمبر بووتو هغه به ځان سره بوله. نو خاوند ته پکار دي چې هغه شي طریقې سره اختیار استعمال کړي. خو که یو خاوند هغه یوه ښځه نه بیایي سفر ته، بس ښځه به نور خپله حق نه لري چې خامخا للچ وکړي، او یا یوه ښځه بیایي بله نه بیایي، په دې کې هم ښځې ته بیا نور للچ کول نه دي پکار. داسې یو سړی که هغه دویم واده کول غواړي، نو دا هم د خاوند اختیار ده. ټیک ده یوه ښځه که هغه خاوند ته سفارش وکړي چې ته مهرباني وکړه دویم واده ما کوه، خو دا به سفارش په حد کې وي، سفارش خپله طریقه وي. سفارش دې ته نه وي چې بیا ښځه خاوند ته دمکي ورکړي، که دویم واده دې وکړو بس بیا زه تا سره نوره ګزاره نه کړو، زه بیا د نه پلار کور ته ځم، دا حق ښځې ته نه ده حاصل. دویم واده دا ټول اختیار د نارینه سړي دی، خاوند ده. د موږ تاسو پاکستان عائلی قوانین آرډیننس 1961 کې چې څومره فیملی لا خانداني مسایل دي، هغې کې ډېر دفعات دي او ډېر ورکې قابل اصلاح دي، خصوصا د طلاق نکاح دغو متعلق. نو په هغې کې دفعه نمبر 6 کې تعدد ازواج مسله ده. نو په د ډېرو ښځو معاملې کې اختیار ټول خاوند ته حاصل ده. هغې کې د ښځې اجازت ته ضرورت نشته، که یوې ښځې اجازت کولو بیا به سړی دویم واده کوي، او که هغې اجازت نه و بیا به نه کوي. شرعاً یې دې خبرې څه اعتبار نشته، بلکې ښځه هغې اجازت وي او که نه وي چې خاوند دویم واده کوي، نو دا اختیار دی خاوند ده، دویم واده کولی شي. داسې د نکاح ختمولو طلاق اختیار دا نارینه سړي د شریعت ورکړه ده. طلاق نکاح دې دپاره کېږي چې ښځه او خاوند عمري یوه رشته نباو کړي، بغیر څه د عذر نه د رشته دو ختمه نه کړي. خو چونکې بیا بعض اوقات د حقوقو ادایګي نه کېږي، بلکل د هغو گزاره ممکنه نه وي، نو شریعت اختیار خاوند ته ورکړی چې هغه طلاق په ذریعې سره دغه رشته ختمه کړي. د موږ تاسو عائلي قوانین په فیملی لا دفعه نمبر 7 کې طلاق مسله ذکر ده، او په دفعه نمبر 8 کې تنسیخ نکاح مسله. داسې مخکې څومره دفعات دي 1961 آرډیننس کې تفصیلا دا درج دي.
نو پای کې ډېر خبره قابل اصلاح ده. هغه یو خبره ده چې د مشترک په قانون کې پاکستان آئین کې عدالتي خلا دې اختیار شزه ته ملاو ده، لکه څنګه د طلاق اختیار نارینه سره ده او د خل اختیار ده زنانه سره ده. د خل اختیار مطلب ده چې کوي زنانه سړی سره وخت نه تیرولو او د قضیه عدالت تلاړه او قضیه ته ویلو چې زه خپل خوند ته چې ماته کوم مہر راکړو او مہر واپس کوم، بس ماته د نکاح نه آزاد کی. نو بیا به عدالت خوند وروړي کې خوند زړه غوړي کنه غوړي چې شزه غي خپل مہر ادا کړي دا به شزه آزادوي. دا مشترک آئین او د قانوني واده فعال دا خلاف شرع ده. لہذا کوي شزه داسې کار وکړو چې هغه د خوند خلاف عدالت کې د خلع ډیګري حاصله کړه. نو دغه خلع په ډیګري سره هغه د خوند نکاح نه آزاد شي. دا شزه کبل چې سر نکاح کوي حرام وکوي. دا څه بوی لکه د ابل چ منکوها اغي سره څوک نکاح کوي، منکوحه الغیر سره خو نکاح نه کیږي. او د موږ پاکستان آئین دی مسلې کې کوشش کړه چې فقه مالکی د اغي نه استفاده وکړي، حالانکه په دې مسلې کې څلور فقه کې ایوافقهم اغي اجازه نه ورکوي چې وشذ د اخوان اجازه نه بغیر عدالتي خلع حاصل کړي. ایوه فقه کې هم د اجازه نشته. لہذا داسې کا یو قضیه فیصله وکړي یو جج شذ د پوره ډیګری جری کا خلع ډیګری په هغه سره شذ د خوان نکاح نه آزاد شي. البته د امام مالک رحمه الله په مذهب کې کایوا زنانه داسې معقوله وجه بیان کی خوان سره د یو وخت تیرولو مشکلاتو کې، مثلا خوان د غي نان نفقه نه ادا کوي، سره غي ته روټه نه ورکوي. ظاهر خبره ده چې وشده خوند په کور کې باندې او خوند غي ته روټه نه ورکوي، خو یلوج بمړا شي. او کداې قضیه عدالت کې داسې مقدمه دایر کی چې ماته خوند نه نفقه نه راکوي، بیا به قضیه دې خبره تحقیقات کوي. تاسو نه چې بس قضیه صرف د غشزه په بیان باندې فیصله وکړي. کواقعتا خوند شزه نه نفقه نه ادا کوله، د امام مالک رحمه الله په مذهب کې به قضیه د حق لري چې خوند غوړي کنه غوړي جبرن هغه دغه خوند نکاح ختمول شي. دې ته تنسیخ نکاح یلش د نکاح ختمولو اختیارات ځنو صورتونو کې قضیه ته حاصل دي. البته په تفصیلاتو کې لاش در فرق شته. امام ابو حنیفه رحمه الله خاص صورتونو کې قضیه ته د اشاز نکاح ختمولو اجازه ورکوي که خوند نه غوړي هم په ډیر محدود دي. بیماریو دی وجنه امام ابو حنیفه په مذهب کې قضیه ته تنسیخ نکاح حق نه ده حاصل. یعنی یو سړی بیمار ده، هغه کینسر بیماری ده یا بل خطرناک مرض ده او شزه قضیه عدالت ته لاړ شي چې ما خوند ډیر بیمار ده په کاټ پروت ده بزوی سره وخت نه تیرو. امام ابو حنیفه رحمه الله فقه کې قضیه ته دا اختیار نشته چې هغه د شزه نکاح ختم کړي. نور فقها په مذهب کې هغه ته اجازه شته، چونکه قضیه عدالت کې یو داسې مسله چې پای کې د فقها او خپل منځ کې اختلاف وي او هغه یې فقه مطابق فیصله وکړي بیا هغه نافذ العمل وي. دی وجنه د موږ در لفتا هم تنسیخ نکاح کې به د امام مالک رحمه الله په مذهب کې که فیصله شي وي نو هغه به موږ اعتبار کوو. لہذا کې یو شذ مسله ده انان نفقه په بنیاد باندې شي و به د موږ عدالتونه خو چون کې دومره خیال نستی هغه فیصله عنوان به هغه کې هم خلع ډیګری دولی کې. نو یو خو خلع ډیګری هغه وی چې هغه صرف شذ د خپل خوند نه اسه طبيعت نه لګوي سره او حکومت نه عدالت نه ډیګری حاصله کې دې اعتبار نشته ده. ها که تنسیخ نکاح دې کروي لاندې ان شذ دا کیس شول او چې موته خوان نه نفقه نه راکوي، خو هغه کې دا ضروری ده چې د قضیه فیصله هغه باقاعده په تحقیقاتو باندې بناوي، خوند رښتیا باندې هغه ته نه نفقه نه ورکوي. کدی صورت کې قضیه خپل طرف نه فیصله کړي و نو بیا تنسیخ نکاح دا به سیده دی کې به شذ ازادیږي اگر چې هغه ته عنوان د خلع ډیګری ور کړی. دی وجنه د خلع ډیګری کتلو کې دا تحقیق کول پکار دی چې د لاندې متن د فیصله کوم چې تحریر ده اپ څه بنیاد باندې شذ دو آزاد کړي ده. خو صرف عدالتي خلع چې شذ اسی خوان نزان آزادوي دې اعتبار نشته ده، بلکې دا ټول اختیار خوان ته ده. خوان شذ ته طلاق ورکول شي که شذ زړه غوړي او کنه غوړي، چې خوان وایي چې ما شذ طلاق ده هغه شذ طلاق کیږي.
موږ تاسو په عین کې ځنه د دفعاتو کې دا هم شته چې د طلاق دپاره هم یا قضي ته اطلاع ورکول یا ښځې سره مشوره کول دغو شیونو هېڅ اعتبار نشته. د طلاق پوره کړه اختیار هغه خاوند سره ده. البته خاوند ته دغه اختیار استعمالولو کې ډېر خیال کول پکار دی، ځکه طلاق داسې یو د سړي اختیار ده چې دې سره د ښځې زندګۍ معامله تړلې ده. خصوصا موږ پاکستان هندوستان دغه علاقې کې چې کوم مسلمانان ورونه دي، عرب خو بیا گزاره کوي یوې ښځې ته که طلاق میلاو شي نو هغې بیا بل ځای کې نکاح کول دومره مشکل نه وي. خو د موږ علاقې کې چې یوې ښځې ته طلاق میلاو شو، اگر چې هغه عمر ناکامه وي 15 کالو اوړکي وي، خو طلاق نه بعد بیا هغې دپاره دویم ځای کې نکاح کول ډېر مشکل وي. داسې ځای کې به کوي چې آسې بس چې یو سړی هغه ته بل ځای کې رشته نه میلاویږي، هغه به دې سره خو یې دې خوښه مطابق رشته به هغې ته نه میلاویږي. نو دې وجې نه خاوندانو ته پکار دي چې هغه د طلاق په معاملې کې تحمل مظاهره وکړي. ضروري نه ده چې یو سړي ته یوه ښځه وختي طور باندې پسند نه ده بس هغه د فوراً هغې ته به طلاق وشي، بلکې کله کله یوه ښځه هغې کې یو خصلت خو باد وي، ډېر صفتونه هغې کې شوي بیا، او که یو سړی دا غواړي چې زه داسې زنانه سره نکاح وکړم چې هغې ټولې خبرې ما ته پسند وي، دا تقریبا دنیا کې کېږي نه. څه نه څه خبرې به د زناناتو ته خامخا ناپسند وي، نو لاندې ګزاره کول پکار وي. الله رب العالمین قرآن مجید کې دغه طلاق اختیار استعمالولو نه مخکې ډېر پیشګي اقداماتو موږ تاسو ته هدایت کړي دي. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. الله رب العالمین فرمایي چې د کومو ښځو تاسو د هغې حقوق نه ادا کولو یا د هغې نه فرمنۍ نه چې ما سره وخت نه تېروي تاسو ته خوف و، نو بیا تاسو اول نمبر هغې ته واضح نصیحت وکړئ، افهام و تفهیم، ښځې سره خبره اتره وکړه چې ګوره موږ ته زندګي د عمر مو ده، که ته دا حرکت کوې نو دې سره موږ ته ګزاره نه کېږي، بیا به زه مجبوری نه ته طلاق در کوم. انسان کې د پوهې الله رب العالمین استعداد چوله ده، خپل ځان پوهول پکار ده. انسان نه خپله غلطي کېږي، خو سړی خپل ګریبان کې داسې وګوري او ځان ته لاندې سبق تېروي چې ګوره ته دا غلطي کوې، نشه دې شروع کړه، خو دا نشه یې تا دپاره نسور ده ورسته تا دپاره خطرناکه ده، او یا ته دا جرم کوې اوس خو ته خوند خولې، خو لږ وخت نه بعد به دغې تا ته بیا خراب انجام دروځي. خپل ځان پوهول پکار دی، خپل ورور خپل ملګره هغې سره د افهام تفهیم په هغې کې چوکاټ کې ځان پوهول پکار وي. نو ښځه بیا پوه شي چې سړی ښځې ته یوه خبره وکړي، ډېرې کمې ښځې بیا داسې وي چې هغه خامخا سړي ته مقابلې ته ودرېږي، عام طور باندې ښځه به یې خاوند خبره خولي. نو اول نمبر د سړی خپلې ښځې ته واضح نصیحت کوي، او که یوه ښځه داسې وه چې هغه په واضح نصیحت نه پوهېده، وهجروهن فی المضاجع، بیا د لاندې تنبیه ورته وکړي، هغې نه بستره جدا کړي، کمره د هغې نه جدا کړي، چې هغه ښځه په دې پوه شي چې خاوند یې ما نه ناراض ده، ناراضګۍ اظهار سړی ونه وکړي. او که داسې و چې په کوټې نه کېدو یوه دوې ورځې سفر ته ونه لاړ شي، داسې نه چې صرف کاټ ونه دوې الوستې جدا کړي، هغې ته هېڅ پاته نه لګي، چې په خپل ناراضګۍ باندې پوه کړي چې خاوند ما نه خفه ده او دا خو اوس نن کوټې نه لاړو، سبا ته ما ته طلاق هم راکولی شي، چې هغې ته تنبیه وشي. او که په هغې باندې نه کېدله وضربوهن. دریم نمبر الله رب العالمین فرمایي چې ښځې تاسو ویله هم شئ، ګزار ورکولی شئ، مخ به نه بچ کوي، ځکه مخ نه نبي علیه صلات وسلام منع کړې ده. خپل شاګرد هم په مخ باندې ویل، خپل خادم هم، خپل بچا یا خپله بیبي مخ باندې ویل نه وي، ځکه د مخ سره سړي لاندې رسوایي کېږي. نو بل ګزار ورکړه دومره، او هغې ته ډاډ ورکړه، هغې سره به ټیک شي. او که یوه ښځه داسې وه چې په دغې ټولو خبرو نه پوهېده، نو بیا الله رب العالمین د خاندان خلکو ته نصیحت کوي، چونکې د نکاح معامله پرون تفصیل بیان شو، دا یوه خانداني معامله ده، دې سره ډېر خلک متعلق دي، د هغې ښځې ټول خاندان هغې سره سبا ته متاثر کېږي. که ښځې ته طلاق میلاو شو، صرف ښځه نه وي خفه، د هغې ښځې والدین خفه وي، ورونه خویندې خفه وي، د هغې ترونه ممګانو خفه وي، ټول کور خفه وي. نو پکار ده چې دا ټول کور بیا دې کې کردار ادا کړي. فإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها.
کور وته الله فرمایي که تاسو محسوس کې چیرې دغه شزه او خوند خپل منځ کې اختلافات دي نو به تاسو یو د جوړې روغي سړه د خوند طرف نه کې یو د شزه طرف نه کې جرګه جوړه کې هغه د دغه دوړو بیرونه ووري غلطی پوچا کې ده شزه کې غلطی ده که پونرینا کې غلطی ده چې کوم چا کې غلطی وي هغه د پوي او که څه خبره داسې وي چې د لیکلو وړ وي هغه د په تحریر کې ولیکي مثلا خوند حقوق نه ادا کوي نو جرګي ولا داغه باندې بقاعده د میاشتې وا حساب مقرره کې چې خپل بیبي ته دومره پیسې ورکوي که سبا ته نه ورکول جرګي ولا بغنه تپاس کوي څلورم نمبر د بیا جرګه هغه کې کردار ادا کوي او که جرګي باندې موږ کېدله مسله ډیره سنگینه او د اشاز خوند بالکل وخت نه تیرېدو نو بیا خوند ته الله رب العالمین طرف نه اختیار ملا ده چې هغه خپل اشاز ته طلاق ورکړي خو طلاق ورکولو کې هم لکه څنګه د نکاح مشتاسو بقاعده اهتمام کوو هغه د پر دوا غویان ضروری دي بیا هغه اعلان مستحب د جمعات کې ولیمه کول سنت دي چې څوک ودو کې نو ټول دنیا خبره شي ځکه دا دغه د معاملې اهتمام دی پوروي نو داسې د طلاق کې یو سړی ضرورت محسوسوي نو هغه د ایموش پښتنو ول طلاق به نه چوي چې یو دوا درې او ته په ما طلاق ہے داسې طلاق چول حرام ده درې طلاقونه په یوځای باندې چول دا حرام دي سخت جرم ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سړي په طلاق باندې ناراضګي اظهار کړو چې هغه د حیض په حالت کې طلاق چول عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نو داسې طلاق د سړی نه چوي چې هغه کې بس د اچنسونه ټول ختم شي په وټاک باندې او که ښځه د حیض بیماری په حالت کې و هغه وخت کې دا طلاق نشوي بلکې انتظار د وکي ش په غور فکر نه بعد چې دا دی نتیجې ته ورسیږي چې دې ښځې ته ما طلاق ورکول بس دا مو فیصله ده یعنی دا مو غصه نه ده جذباتو کې نه راغله بلکې دا مو دینه بغیر نه کیږي گزاره نو بیا چې وزنانه هغه پکې په حالت کې وي حیض نه وي یو طلاق سړی ښځې ته ورکړي چې بس ته نن نه بعد ما باندې طلاق ہے او یا ته مو خپل نکاح نه آزاده کړي هغه نه بعد د ښځه پرېږدوي ځکه چې یو طلاق نه بعد چې څوک پورې درې حیضونه نه وي تیر یا درې میاشتې نه وي تیر دغه ښځه سړي په عدت کې شمېرېږي عدت کې نه که تا طلاق صریح ورکړی وي نو خپلې ښځې ته بغیر نکاح نه رجوع کولی شي بیا خپله ښځه ځان ته وکړه انسان د کله کله خپل حرکت باندې ندیم شي او که طلاق باین دې شولی وي صرف نکاح وتړي بیا د خپله ښځه یې ته خپله ښځه ګرځېږي او که عدت تیر شو بیا تو ته هغې کې ګنجایش شته یو دوه طلاقونه چې څو پورې درې ته تو نه وي رسولی دوه طلاقونو نه بعد ته خپلې ښځې سره عدت نه بعد نکاح کولی شي خو که درې طلاقونه یې سړي ویر کو درو طلاقونو نه بس بیا تا ته دغې ښځې سره نکاح کولو گنجائش ختم شو څو پورې چې دغه ښځې بل ځای کې نکاح نه وي کړه بیا هغه زنه هغې ته طلاق نه وي میلاو اتفاقا هغه به طلاق ورکوي که نه به ورکوي یا هغه خاوند مړ شوی نه وي او بیا د ښځه هغه نه بعد تو سره نکاح کول غواړي نو درو طلاقونو نه بعد بیا د ښځه تو سره نکاح کولی شي ونه دې نه بغیر که یو ځل تو درې طلاقونه ویر کو عدت تیر هم شو دې ښځې سره بیا نکاح کول نه دي جایز نو درې طلاقونه په یوه ټاک ورکول او یا د حیض په حالت کې طلاق ورکول دا د طلاق غلطه غیر شرعي طریقه ده ګناه ده او ناجایز ده اگر چې حرام ده خو که یو سړي درې طلاقونه ور واچولو ښځې ته طلاق یې ورځي په یوه ټاکې ور واچولو یا یې بېله بېله لفظ سره ورته ویلو درې طلاقونه یې پوره کړو نو درې طلاقونو سره به ښځه دا سړي د نکاح نه کاملې طریقې سره ووځي واخر دعوانا الحمدلله